سابقین سوره مشران دي MNA صاحب حکوم ډېرو درندو زنانو السلام علیکم. ټولو نه اول خبره خو دا دی چې الحمدلله زموږ مرکز زموږ قومي مشران د وخت مطابق د وخت نزاکت مطابق یو درست سمت کې یو خواب یعنی عزت جلال سر ډېر واقعا زموږ د کسو مخ د ډېر کام وڅخه خو ډېر قابل تحسین اقدامات اول ورځې نه څه کله نه لګیا دي. مو به حیثیت کوم زه خپلې څه چوک زه نمایندګي کوم زه هغه طرف نه ټول لکه د جمله د اعتراض سیدانو د شانوار سید خاندان طرف نه د بدشانوار چې زوره مریدخانه ده د کورمې حوالې سره زه ټولو د خپل حمایت غیر مشروط طور باندې ارمشا دپاره مو د مرکز حمایت کوو. مرکز نه بغیر مو هیڅ نه کیږي. الحمدلله مو یو قوم یو مو مانځه هیڅ تفریق نشته. خو زه به جلال سر ته دا وایم چې جلال سر د تیمور سلطان څه کوم کردار دی که نه هغه بالکل د څنګه د عید نظر کردار دی هغه ناکام نه دی. ټوله ملیشا چې کومه ډلې مو خلاف استعمالیږي په کار دا دی چې دا GOC سره مو دو ټوک دا خبره وچاته کو چې ته د کومه لکه کوم تا ذمهدار تعینات کړي دي هغوی د هغه ذمهداري کوي که هغوی د څه بل څه کوي که ور د لګوي. جلال سر سره مو بله ورځې لاړ یو برمځایو ته د مو ټول مشران څه لاړ یو د DC خو بالکل ساره داسې دی لکه هېڅ واسې نه وي. ناست یې مو سره ناست ټایم یې جست ضایع کړلو نور هېڅ ونه کړلو سادې تاندې مو مشرانو ورته ویله چې ته هلته لاړ شه که نه. نو زه خو دا یم چې دغه وخت د دوی څه کوم کردار دی دا خو داسې دی چې بالکل ما ون سایډډ لګیا دي او تیمور سلطان خو بالکل مرچې کې مو ته ناست دی. زه به نورې ډېرې خبرې نه کوم. هغه حاجي صاحب چې کومې خبرې وکړلې بس یې دغو خبرو سره اتفاق دی خو دین استه وشه دعا به وکړو خو خبره دا دی چې موږ دغه خپل کوم قومي مواقف دی موږ ټول اندي سره وسره